خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته کفار راغلل، هغه ته وی چې مونږ ته په خپل اسلام باندې چې دا حقيقي دین دی او رښتینی دین دی، په دې باندې مونږ ته نه خراته وخای. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ما ته چې کوم دی زهر راوړي، د زهرو پیاله راته راوړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته د زهرو پیاله راوړي. روم بادشاہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکلو، په هغې کې ورته ولیکل چې زما په سر باندې همیشه دپاره دړ وي او د سر دړ مې ختمیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو ټوپۍ ولېږله. هغه ټوپۍ چې به کله هغه په سر کړې وه د سر دړ به یې ښه و، چې کله به هغه ټوپۍ د سر نه لرې کړه بس اټومیټک به بیا په سر باندې دړ. مونږ چې هر یو کار شروع کوو زما عزتمندانو پکار ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. د بسم الله الرحمن الرحیم دومره لوی فایدې دي او دومره لوی فضایل دي د بسم الله الرحمن الرحیم چې زه تاسو ته بیانوم نو هغه به ډېره ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي، خو مختصر درته بسم الله الرحمن الرحیم یو څو مختصر فضایل بیانوم. بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله رب العالمین په دې کې د الله درې صفتي نومونه دي. یو الله د الله ذاتي نوم دی، الرحمن او الرحیم دا د الله رب العالمین صفتي نومونه دي. په دې کې الله رب العالمین دومره لوی طاقت ښودلی دی زه تاسو ته ویلی نه شم زما عزتمندو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای ابو هريره کله چې ته اودس کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا، تر څو پورې چې ته د اودس نه فارغ شوی نه یې فرشتې به ستا دپاره نیکۍ لیکي ستا په عمل نامه کې. او کله چې د خپلې بیبي سره جما کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم وایا. کله چې ته لا غسل نه کړې تر هغه وخته پورې به ستا دپاره فرشتې چې کوم دی نیکۍ لیکي. او که په دې حالت کې او په دې بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په دې جما سره الله رب العالمین ستا دپاره اولاد لیکلی وي نو الله رب العالمین به ستا او ستا د اولاد د ساګانو په مقدار به الله رب العالمین تا ته نیکۍ درکړي. ستا او ستا د اولاد چې څومره ساګانې دي د هغې په مقدار به تا ته الله رب العالمین نیکۍ درکړي. او ای ابو هريره کله چې ته سورلۍ ته خیږو نو بسم الله او الحمدلله وایا، تر څو پورې چې د سورلۍ نه کوز شوی نه یي تر هغه وخته پورې په هر قدم باندې به الله رب العالمین تا ته نیکۍ درکوي. کله چې ته ګشتۍ ته خیږي نو ای ابو هريره بسم الله او الحمدلله وایا، تر څو پورې چې ته د ګشتۍ نه کوز شوی نه یي نو فرشتې به ستا دپاره نیکۍ لیکي په عملنامه کې. زما عزتمندو د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر لوی فضایل دي. دغه شان په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو خوراک کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. که چېرته ستاسو نه په منځ کې هیر شي نو په آخر کې چې کوم دی درته یاد شي نو هم وایئ، یا په منځ کې چې کوم دی بسم الله اوله و آخره دا ووایئ، یا بسم الله لاوله و آخره دا ووایئ. حدیث مبارک کې د دې ډېر لوی فضایل راغلي دي. دې وجې نه حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو انسان خپل کور ته داخلیږي او دی بسم الله ووایي او په خوراک کې هم بسم الله ووایي نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي چې نه دلته د شپې د تېرولو ځای شته او نه دلته موږ ته خوراک میلاویږي. نو شیطانان ډېر زیات خفه شي. خو کله چې انسان خپل کور ته داخل شي او بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او په خوراک کې بسم الله ونه وایي نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي د خوراک انتظام خو شو خو د شپې د تېرولو انتظام هغه نشته دی. نو چې انسان کور ته داخلیږي نو د کور ته د داخلېدو په وخت کې هم بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دي. دغه شان ابن مسعود، ابن عمر او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ درې واړه حضرات فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کوم انسان په د اودس په شروع کې بسم الله ووایي د دې بسم الله په وجه باندې د ټول بدن پاکیږي. او چې څوک په اول کې بسم الله ونه وایي او د اودس کوي نو صرف د اودس ځایونه پاکیږي. نو پکار ده زما عزتمندو چې مونږ په هر یو کار کې بسم الله الرحمن الرحیم وایو. روم بادشاہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکلو، په هغې کې ورته ولیکل چې زما په سر باندې همیشه دپاره دړ وي او د سر دړ مې ختمیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو ټوپۍ ولېږله. هغه ټوپۍ چې به کله هغه په سر کړې وه د سر دړ به یې ښه و، چې کله به هغه ټوپۍ د سر نه لرې کړه بس اټومیټک به بیا په سر باندې دړ راغی. د روم بادشاه چې کوم دی د قیصر د دا ټوپۍ وسپړدله، چې کله یې وسپړدله په هغې کې یو کاغذ و، په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلې وه. بسم الله الرحمن الرحیم پرې لیکلي وه، د هغې په وجه باندې به د ده په سر باندې دړ نو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته کفار راغلل، هغه ته یې ویې چې مونږ ته په خپل اسلام باندې چې دا حقیقي دین دی او رښتینی دین دی په دې باندې مونږ ته څه نه خراته وښایي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل ما ته چې کوم دی زهر راوړي، د زهرو پیاله راته راوړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته د زهرو پیاله راوړلی شوه او د بسم الله الرحمن الرحیم ووی او د زهرو پیالې چې کوم دی وسکله دته هېڅ څیز چې کوم دی نو هغه څه قسم نقصان دته ونه رسېدو. په دې باندې هغه کافران انګریزان هغه کافران چې کوم هغه پوه شو او ومنله دا خبره یې تسلیم کړه چې بالکل دا حقیقي دین دی او رښتینی دین دی، په دې کې څه قسمه شک چې کوم دی نو هغه نشته دی. نو هر یو کار چې شروع کوو په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کوو، الله رب العالمین به پکې ډېر برکت پیدا کوي او الله رب العالمین به هغه کار سر ته رسوي. ځکه حدیث کې راځي چې کوم یو کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع نشي هغه لنډې بوچې وي. صحیح ده؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم د هر کار په شروع او د هر کار په انتها باندې ځان لپاره ضروري وګرځوئ.
ګرځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.